أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، وصلك الثاني يا رب، وصلك الثاني يا رب. ګرانو کتونکو د مخامخ چې تاسو ته د کومه ویډیو ښکاري عربو کې یو سړی و چې پیدایشي نابینا و. هغه د عمرې د ادا کولو لپاره تللی دی. نو چې کله عمره ادا کوي روژه کې تللی دی، نو د ماسخوتنې تراویح چې کله دی ادا کوي، په دغه دوران کې بیا کله چې د اخرني رکعت سلام ګرځولی دی، ګوري چې د سترګو کار شروع کړی دی، نظري کار شروع کړی دی او هر څه ورته په نظر راځي. دغه ټیم کې ډېر زیات خوشحاله شوی دی او د الله تعالی شکر ادا کوي. تاسو په دې ویډیو کې ګورئ چې د الله تعالی بار بار شکر ادا کوي. یقینا خوشحالۍ خبره خو ده، ځکه چې د انسان دومره لوی نعمت الله تعالی د هغه نه اخیستی او چې کله واپس هغه راشي دا ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده. دا هغه چا ته د هغې پته وي چې کومه نعمت الله تعالی د هغه نه اخیستی، هغه احساس هغه ته کېږي. بله زموږ لپاره په دې کې دا خبره ده چې موږ او تاسو باندې که الله تعالی امتحانونه راولي، مصیبتونه راولي، دا صرف او صرف د دې دپاره راولي چې الله تعالی خپل بنده معلوموي چې آیا دا انسان په دې باندې صبر کولی شي یا نه شي کولی. ځکه الله تعالی پخپله وایي چې ان الله مع الصابرین، الله تعالی د صبر کوونکو سره دی. الله تعالی دا نه دي ویل چې زه د زکات ورکوونکو سره یم، چې د مونځ ادا کوونکو سره یم، بلکې صرف او صرف دا ویل دي چې زه د صبر کوونکو سره یم. موږ او تاسو په هر حال کې الله تعالی شکر ادا کړو او چې کوم مصیبت تکلیف موږ باندې راغلی په هغې باندې صبر موږ وکړو، نو الله تعالی به موږ ته د هغې بهترین بدله راکړي. ځکه دا دنیا چې کومه ده دا فاني ده، دلته صرف او صرف الله تعالی موږ د امتحان لپاره رالېږلي یو. بله زیات خلک چې وي هغه د ډېر غټ لکه ناامید دی، چا کاروبار نه وي، د نورې پریشانیانې د هغې د وجې نه هغه ډېر په تکلیف وي او ناامیده شوي. نو په دې کې زموږ لپاره بله خبره دا ده په دې ویډیو کې چې موږ او تاسو په هر حال کې امید ساتو، د الله تعالی نه ښه امید ساتو. که موږ او تاسو دعاګانې غواړو چې بیا نه وایو زموږ دعا نه قبلېږي او ناامیدي اختیار کړو، بلکې الله تعالی هر حال کې دعا دلته قبول نه شي، د هغې بدله چې کومه دی هغه آخرت کې ورکوي. الله تعالی پخپله ویل دي چې زه د چا دعا هم نه رد کومه، هغې بدله یا که په دنیا کې یا په آخرت کې. نو موږ او تاسو په هر حال کې الله تعالی نه وغواړو. الله تعالی ته هېڅ ګران نه دي، الله تعالی نه هر حال کې وغواړو او د زړه نه ترې وغواړو. ځکه الله تعالی د یو کون سره هر کار چې کومه دی هغه کېږي. الله تعالی ته هېڅ ګران نه دي. الله تعالی صرف زموږ د امتحان لپاره په موږ باندې مصیبتونه راولي، تکلیف راولي. ویډیو مقصد مې دا و چې د الله تعالی داسې معجزه چې څوک ویني د هغې سره یو خو ایمان تازه کېږي، انسان هغه ایمان تازه شي. بل مقصد مې دا و چې کومه خلک ناامیده شوي دي د الله تعالی نه، ناامیدي اختیاروي، ناامیدي هسې لکه ښه څیز نه دی، خو بیا هم چې هغو د الله تعالی نه امید ساتي، الله تعالی نه وغواړي، الله تعالی به هغو له بهترینه بدله ورکړي. لکه څنګه چې تاسو ته دې ویډیو کې په نظر راغله چې یو پیدایشي ړوند سړي له الله تعالی لکه نظر واپس راوستی شي د هغه، الله تعالی زموږ او تاسو لپاره څه نه شي کولی. چې موږ د الله تعالی نه وغواړو، الله تعالی خوشحالېږي په دې باندې چې موږ بار بار د الله تعالی نه غواړو. نو موږ او تاسو ته پکار ده په هر حال کې په هر مصیبت کې الله تعالی طرف ته رجوع وکړو، د الله تعالی نه وغواړو.